د انټرویو نه مخکې او ستاسو اجازه نه بغیر پکې زه یو خبره وکړم. مولانا صاحب دا تورې جامې اغوستې دي، نو اکثر خلک وایي چې آیا دا جایز دي که ناجایز دي؟ نو تورې جامې چې کوم دي د علما کرام په نزدیک یعنې بالکل جایز دي. هم مخصوص اوقات ځینې بیا داسې ورځې راشي چې هغې کې منع کوي، خو عام حالاتو کې تور لباس اغوستل بالکل جایز دي. او خیر دوی هم پرې شاید خپل خبرو کې دراصل د تور لباس پر رابطه خو دومره د لباسونه چې څومره دي په لباسونو کې شریعت څه منع نه ده کړې، صرف دومره ده چې د نبی علیه السلام سپین لباس خوښ و، د هغې سره مینه کوله. موږ امتیان یې پکار دا ده چې موږ د هغې په نقش قدم باندې لاړ شو، ورنه کو د چا یو رنګ او یو لباس پسند وي هغې استعمالوي، نو دې کې څه ممانعات نشته. البته صرف دومره ده هغه مخصوص ایام دي د شیعهګانو کو تاسو کتلي په 10 محرم باندې هغې تورې جنډې یا تور لباسونه دا یو قسمه مشابهت دی او د هغې یو قسم شعار دی. نو په هغه ورځو کې زموږ علماو لیکلي چې تور لباس نه منع وشي، او داسې په ځان باندې حرامول چې یاره دا خو عالم ولې اغوستی دی او دا خو تور لباس دی. نو دلته بله مسله د شریعت ده چې د الله حلال څیز ته حرام ویل نو دا هم ناروا ده. چې یو څیز الله حلال کړی دی په هغې کې څه منع نشته دی، پکار ده چې کو عالم دی او کو هغه امي دی، خو چې حلال وي حلالي او چې حرام وي هغه د ملا دپاره هم حرام دی او د امي دپاره هم حرام دی، د هر چا دپاره حرام دی. البته تور لباس زما اوس پتن په دې خاطر باندې دی چونکې ورځ د یخنۍ دی، دا لږ ګرم وي نو ګرمۍ په خاطر مې تور لباس اچولی دی.